السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه محمد صدیق نن موجود یم په اختصاص منشیات هسپتال کوم چې په تحصیل تنگي کې د تنگي تحصیل د سیکرټریټ مخې ته دلته د نادره اپس سره بالکل نږدې دی. په داسې هسپتال کې موجود یم چېرته چې د منشیاتو د عادي چې کوم خلک دي چې هغې علاج دلته کې کېږي. کوم یو قبیح پیل دی چې په هغې بار بار مونږ په هر فورم باندې دغه واوچتو چې د قبیح پیل نه ځان بچ کې ځان ته وساتئ، خپل خپلوان خپل بچي هغه د دې نه وساتئ. نو نن راغلي دغه سنټر ته چېرته چې د دغې قبیح پیل په دغه کې کوم خلک اخته وي د هغې علاج دلته کې کېږي. نن دغه ځای ته راغلي وو، دغه سنټر ته راغلي وو چېرته چې د علاج کېږي. د دې سره به خبرې کوو چې دلته کې علاج په کومه طریقه باندې کېږي، دلته کې خلک څنګه راځي، دلته کې چې کوم خلکو علاج کېږي آیا چې حقیقت کې هم دا علاج کېږي که نه دلته کې صرف خپل ټایم پاس کړي او ورسره ورځې تېرې کړي او بیا لاړ شي او واپس بیا هغه خپل ماحول ته ځي. نو په دغې هکله به هم خبرې کوو. بل دلته کې زه څنګه ګورم په خپل نظر باندې، نه کمونه خلک پکې هم دي، مشران پکې هم دي، ډېر زیات خلک په دې کې په دې قبیح پیل کې اخته شوي دي. دلته کې نن د هغوی علاج کېږي، هغوی ریکور کېږي. د دې هکله به هغوی څه خبرې کوو. لومبي خو ډېره مننه کوم سلیمان شاه تاسو ایم ډي چې کوم دی د اختصاص کوم د دې هسپتال دی، ډرګس هسپتال دی. نو لومبي ډېره مننه کوم تاسو دا نیک یو مقصد دپاره نیک کار تاسو شروع کړی دی. څه حوالې سره څه ویل غواړئ دا هسپتال په کوم سوچ باندې شروع کړو؟ کوم تاسو وکړه چې تاسو په کوم میشن راغلي او په څه مقصد باندې تنګي ته راغلي، نو موږ هم د اشنغري او د ضلع 400 سره تعلق ساتو. او زمونږ تنګي علاقه چې کومه ده، خاص کر د تنګي بازار ښار چې کوم دی اوس ښار شوی دی، نو دې کې ډېر زیات چې کوم دی د منشیات اډیک کسان په دې کې ډېر زیات دي. او اکثر چې کوم دی بهر په پېښور کې په دې پاټلو باندې ګوري، نو چې تپوس کېږي نو زه د اشنغر یم، د تنګي سره تعلق ساتم. دا زمونږ دپاره ډېره د بدنامۍ خبره ده چې زمونږ د تنګي نوم بار ډېر افسوس او داسې ټیلنټډ کسان چې کوم دی هغوی په نشه کې اخته دي. نو په دې ډېر موږ سوچ کړی دی، فکر هم کړی دی چې آیا دا خو د دې څه حل رسېدل پکار دي. نو هغې دپاره موږ کوششونه وکړل، لګیا یو کوم اوسه خبره لکه دغه وه چې یاره تاسو څنګه، نو دغسې موږ دا ترتیب جوړ کړو چې یاره راشه په دې تنګي کې نشته دی. دا یو تحصیل دی، یو خاص ځای دی، یو د پښتنو ځای دی، یو د خانانو ځای دی. نو موږ یو قدم چوت کړو چې یاره موږ کشران راپاسېدو، دا قدم راواغستو چې یاره دوی له یو اداره کوله وکړو، دوی ته پکې سهولیات ورکړو، دوی له پکې یو نوی ژوند ورکړو او خپلو بچو دپاره مور پلار دپاره دوی روغ شي او معاشره کې یو ښه ثابت شي چې یاره آیا موږ د اشنغر یو، د تنګي یو او موږ داسې خلک یو، داسې ټیلنټډ پښتانه یو. دا راته ووایه چې دلته کې عادي خلک په دې کې ډېر زیات دي د منشیاتو. دلته به سنټر ته یو سړی راځي، نو څنګه به راځي، د هغې علاج به څنګه طریقې سره کېږي، د هغه به څه خرچه کېږي نه کېږي، څه خبره؟ د خرچې حوالې سره موږ الحمدلله د ډېر مختلفو هسپتالونو نه زموږ ریټ چې کوم دی موږ کوم فیس اخلو، نو هغه صرف د دې مقدار سره اخلو. زموږ سره کانپي نه د دوی د میډیسن چې کوم ډاکټران راځي د پېښور نه دلته موږ سره موجود دي، د دوی د هغې د حساب سره موږ اخلو. دا نه الو چې یاره موږ 10,000 اخلو، 40,000 50,000 دا خبره نشته دی. موږ الحمدلله زما سره پکې 10-15 کسان پرې دي د الله د رضا دپاره موږ ساتلي. موږ وایو چې یاره یو غریب راشي او هغه ته یو نوی ژوند میلاو شي، هغه خپل بچو له رزق ګټي، نو هغې کې به زمونږ میسئ دا چا خبره چې موږ ته هم دعا کوي، بچي به راته دعا کوي. او لکه په دې مختصر تاسو راوستو خبره وکړله، نو د راوستو دا حساب چې موږ یې راولو دلته کې هغوی سر سنت وکړو، بیا چې کوم دی د هغوی لیبارټري ټیسټ وکړو چې آیا د دوی څه مرض یا څه مسله زیړی وغیره خو ورته نشته چې بل ته ټرانسفر کېږي. د هغې نه پس موږ دوی ولمبو، صفایي وکړو، بیا راولو رومز کې واچو، ډاکټر صاحب راشي چیک اپ وکړي، میډیسن وله ورکړي، ښه مزیدار سهولیات لکه دا مریضان دي تاسو به دې تپوس هم وکړئ. خو الحمدلله زمونږ هغه کم قدم چې موږ چوت کړو په تنګي کې هغه کامیاب شو. د تنګي د خلکو زه ډېره شکریه ادا کوم او خاص کر ستاسو صدیق بھائی، تاسو موږ سره د اول نه تر د اخره پورې لګیا یې، اوس هم منډې تړلې وښئ. د میډیا په واسطت سره زمونږ اداره مخ په وړاندې روانه ده او انشاءالله زمونږ به کوشش دی چې موږ د دې تنګي عوامو دپاره ګیر چاپېره ډسټرکټ 400 کې چې څونه غریب دي موږ تابعدار یو، که پیسې نه وي نو موږ له راتلی شي. الحمدلله موږ دونه سوس دس به کېږي چې ستاسو علاج به پرې موږ کوو. تاسو ته به خپل بچی، تاسو ته کم پلار، ستاسو کم زوی، دا به موږ تاسو له صحیح سلامت په ګرانټۍ سره انشاءالله الله به ټیک کوي او موږ به ټیک کوو انشاءالله. زمونږ سره دلته کې الحمدلله یوازې دا نه چې علاج صرف پروت دی، خوراک څښاک دي، موږ سره
ډاکټران شته ښه ډاکټران نه سره دي موږ سره چې کوم د ټیچران راځي لیکچر دپاره موږ سره چې کوم د قاري صاحب راځي دلته کې دینی تعلیم ورکوي ولا مونځ شو تلاوت شو داسې جنازې شولې بیا مفتی صاحب راځي هغوی ته ترجمه کوي ښه ورزش ول ورکو دلته کې اسمبلي کېږي چې څه د اسلام دننې هغه ورته موږ ورکو احادیث ویلی کېږي لکه خبرې به دوی هم د سره وکړي زموږ دغه خبرې نور کسی نه وایي بالکل څنګه چې تاسو د دوی دا خبرې وایي هر قسم سهولیات دلته کې دوی ته شته دا ډېر یو غټ میشن دی یو لوی میشن دی هر چا ته پکار چې بدی کې بالکل خپل حصه اخلي یو اخمه خبر زما د دوی ډېر زیاته خوښه شوه که چا سره پیسې نه وي د الله رضا پر پکې هم دوی بالکل دا خلک ایډیټ شوي خلک چې دلته کې داخلي دا عام خلکو ته هم زه دا ویل غواړم چې د داسې ادارو سره هم تاسو خپل یو هیلپ کوئ ځکه چې دا د قام بچي دي که تاسو وایئ چې د منشیاتو کوم عادي کس چې دا نن زما په کور کې نه دی نو که نن نه وي نو سبا بالکل ستاسو کور ته دا راتلی شي دغه اور چې دی دا اوس په ټول ایریا باندې خور دی په ټول دنیا خور دی زمونږ په پښتونخوا خور دی زمونږ په اشنغر خور دی زمونږ په تنګي باندې خور دی نو سبا به ستا کور ته هم دغه راتلی شي ډاکټر صاحب هم موجود دی ډاکټر صاحب ډېر مننه کوم تاسو د خپل چې کوم تاسو دا یو سبق ویلی دی نن تاسو په یو ډېر ښه ځای کې استعمالوئ دا راته ووایئ مریضان چې دي دا ایډیټ شوي وي دا ډېر عادت شوي په دغه نشه په دې قبیح پیل کې د دې ریکوري چې ډېر زیات مشکله شان ښکاري دوی ریکوري څنګه کېږي په څه طریقه کېږي السلام علیکم صدیق صاحب زه تاسو ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ او دلته د ادارې تپوس وکړو بل د میډیا په ذریعه تاسو د عوامو ته دا وښوله زما نوم جی محمد حسین یونس دی زه بیسک د تنګي اوسیدونکی یم زه اصل کې په بیسک زما چې کوم کوالیفیکیشن دی زما سرجیکل ټیکنیشن دی زه دلته میډیکل ټیکنیشن په بیس باندې ایز طور ډسپنسر کار کوم دلته چې موږ لومبي پیشنټ راولو لومبي خو موږ هغه چې راولو لومبي هغه موږ دغه سنت وغیرہ کلیر کو د هغې نه علاوه دا خو د دوی کار دی کوم چې بیا موږ ته دوی پیشنټ په حواله کړي نو د هغه نه موږ بلډز واخلو او موږ لیبارټریز ته ولیږو د هغه ټیسټونه وکړو آل ټیسټونه هغه ټیسټ چې هغه د ده نه بل ته ټرانسفر کېدی شي لکه موږ وایو چې هسې نه چې لکه دوی بهر ډېر په مردارۍ وغیرہ سره دوی لوبېدلې وي لکه په ډیرانونو بل کانفي نه د دوی هر څه ډېر کم وي زیات تر دلته چې وي نو دلته دوی سره موږ سره چې راشي دوی سره د ایچ بي انتهایي کمي خو پکې پوینټ دا ډېر موږ سره راځي ډېر کمتره کسان چې د هغوی ایچ بي کمپلیټ وي یا زیاتره کسانو ایچ بي کمه وي د هغې نه علاوه موږ له دوی ایچ سی بي بي سی سی دا ټول ټیسټونه تقریبا 4-5 ټیسټه موږ دوی له وکړو د هغې نه علاوه چې کله دا ټیسټونو رزلټ راشي نو هغه موږ په خپل هم چیک کوو هغې سره سره موږ سره دلته سایکاټرسټ راځي سایکاټرسټ ډاکټر جنید صاحب پېښور ډبلیو ګارډن نه راځي هغه سره هم بیا کنټیکټ کوو هغه ته په وټساپ په ذریعه باندې موږ هغه ورسین کول ته موږ کو په کور کو بیا هغوی ته سینډ کوو د هغې نه علاوه موږ د دوی آل باډي سینینګ وکړو چا د دوی باډي کې لکه دې کې داسې پیشنټ هم راغلي دي چې هغه انجکټیبل وي لکه هغوی آی وي باندې هم دا کوي آرام په ذریعه دا کوي نو هغې سره آی کسانو لپاره هم موږ هغوی د آل باډي دغه چیک کوو موږ وایي آی چې د دوی په باډي کې خو څه انفیکټډ ځای چې هغوی موږ لومبي ریکوري کړو ځکه چې سکن لومبي د هغوی ډیمیج وي د هغوی باډي ټیک نه وي نو هغوی خو زندګي نشي جوړېدی نو اصل کې لومبي موږ له پکار چې د دوی لومبي موږ د صحت خیال وساتو هغې سره سره چې بیا موږ کله د دوی هغه ټیسټونه هر څه کلیر راشي بیا موږ دلته ډیچکي هسپتال ته وړو فرسټ ایډ والا ټول کور کړو د هغې نه علاوه دلته موږ سره په سنټر کې هم وي ډیلی موږ دوی له کو په ډیلی نه نو په سیکنډ ډے خامخا د دوی بي پي چک کېږي هغې سره سره دوی ته کوم مسله زکام راشي لکه کوم چې فرسټ ایډ زکام شي تبه شي ټوخي وي یا ورته عام یو ټي آی انفیکشن وشي ټروټ انفیکشن ورته وشي سټمک پرابلم ورته راشي داسې نور څه پرابلم راشي نو هغه موږ دلته په سنټر کې الحمدلله سلیمان صاحب شکریه ادا کوو چې دوی موږ ته فیسیلیټیز برابر کړي هغه میډیسن راوړي دي نو هغه په هغې باندې موږ د دوی هغه روزمره کار روان وي دا ته ووایه چونکې دا داسې افیکټ دی داسې یو قبیح پیل دی چې د دې ریکورډ په ډېر مشکل خو دا څومره ټایم کې دې ریکورډ کېږي یو مریض یاره جی کوم چې دی بیسک ټایم مونږ یادو کړو نو 3 منث دی لکه داسې پیشنټ پکې راشي چې هغه لکه د 3 منث نه مخکې ریکور شي او داسې پیشنټ راشي چې هغه د 3 منث نه لکه چاوره 4 منث تم وړي خو د هغه ریکوري مشکله وي نو اصل کې دې سره سره په میډیسن سره سره لکه مونږ چې تاسو څنګه وینئ مونږ دوی لکه اصل کې ذهني طور به مونږ تیارول غواړو لکه زیاتره ټیچرز راځي هغوی دوی سره دغه کوي اکثر زم په خپله مارنینګ کې فری وي ما دوی سره کلاس وغیره واخلو نو مونږ اصل کې مونږ مین پوینټ خدای چې لکه د دې معاشرې نه دا کم ناسور چې دی مونږ به ورته ناسور وایو دا ختمول غواړي او خاص کر زمونږ کې پی کې خو زم چې زما په سوچ باندې ډېره په دې دغه کې اخته ده ډاکټر صاحب دا ته مو ووایه چې کم خلکه دا قبیح پیل چې دی دا خورئ کم چې د دې هغه منشیات سپیروش چې کوم هغه سمګلران دي هغوی ته څه ویل غواړئ زه به خو یاره جي هغوی ته ده ووایم چې زما خو ډېر کم ایج یم تقریبا زما ایج دونه نه دی
خو بیا هم بیسک چې مونږ کوم اینو او کوم د والدینو نه مونږ ته کومه خبر راځي نو چې کوم کسانو منشیات فروش کړي دي نو د هغوی وارثه هم په دغې مبتلا دي. د چا خبره هغه مشران متل کوي تاسو به موری دی څه چې کوي هغه به وي نو هغه پردي بچي تبا کوي نو هغه خپل زوی هم ناکامیابي دي شي. نو هغه د لومبي دا سوچو کې چې آیا زه د منشیات ټیک ته پیسې ملاويږي پیسې خو په مختلف شي نو ته ملاوي دي شي خدا خو یو داسې عمل ته په دې معاشره کې خوري چې د دې ختمول ډیر بیا ګرانه ده. نو زه هغوی ته یو دا پیغام وکم چې کم سے کم یو 15 منټه لپاره ته سوچو کا او چې کم نسل دی ته هغوی لپاره سوچو کا کوس خدای مکه سبا ستا د خپل نسل په دې کې مبتلا شي ته بیا سکے. ډېر شکریہ. بالکل ډاکټر صاحب چې کوم دا خبره وکړه واقعي هم دغه سیدا کم منشیات فروش دي کم سمګلران دي هغوی ته پکار دي چې په دې لږ شانتي سوچ کې لږ غور فکر وکړي کنن هغوی په خپله وایي چې موږ دا نه کوو بلی کوي زما پیسو نو دا درته بالکل په ګارنټۍ سره ویل غواړم چې هغه خلکه کنن نه وي سبا به د هغه ټول خاندان په دې افیکټ په دې ناسور کې په خپله مبتلا وي بیا بول چل نه ورځي. بل دې کې یو خبره دا هم کول غواړم کوم خلک چې دغه حرامو دغه مال دولت پسې ګرځي د هغوی په کور کې د هغوی په زړونو کې بالکل سکون نشته نه دې هیڅ کې سکون شته پیسې بالکل سکون نه دی مال دولت بالکل سکون نه دی. سکون که ملاویږي داسې خلکو خدمت داسې خلکو ریکوري چې یا داسې نور غریب خلکه چې یا داسې خلک په دې قبیح پیل کې اخته وي د دې خلکو خدمت پکې الله تعالی سکون ملاویږي. مریضان سره به هم خبرې کوو چې کوم مریضان دلته کې دي چې آیا دلته کې دوی ریکوري کیږي نه کیږي آیا دلته کې دوی د دې سنټر نه مطمئن دي او کنه مطمئن نه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه؟ زما نوم جی عبدالوهاب دی. د کوم ځای یې؟ پېښور بخشي پل سره تعلق لرم. ښه جي ښه. دا تو څومره ټایم دلته تېر کړ؟ دلته هم څه د پاسه میاشتو شوه څو ورځې د پاسه. دا راته ووایه دلته کې ستاسو علاج څنګه کېږي تاسو ته مطمئن یې؟ او جی ډېر زبردست کېږي او ډېر زبردست هر قسم موږ ته هغه فیسلټیز سرجي دي راکوي. او جی بالکل کاغه خوراک سکاک دی کاغه دوایی ده دلته موږ ته ډاکټر 24 غنټې موجودي چې هر قسم تکلیفي مثال که د اپینډکس پورې موږ ته مسله راشي الحمدلله دلته موږ ته هغه سهولیات شته د الله لاک لاک شکر دی. اسی څومره ټیم تاسو شو تاسو د دې ناسور کې مبتلا وي؟ یو 2 کاله وشو. 2 کاله مې استعمال کړو. څه سم ټول ایسم سکل او جی دا چرس مرس او ایسم بیا ورو هر بلام کړی. او جی بس دا تو دا تاسو ته په اسانه ملاوي ده که بګرانه ملاوي ده؟ او جی په اسانه به ملاوي دل په اسانه ملاوي دسې په بازار کې ملاوي دل کنه په جونټرو بازار کې به ملاوي دل کلو کې مزه په زه به ملاوي د پښتونخوا باندې بسور بل دی ارزي کې دا ګندګي ملاوي. صحیح. اسی څوک چې خرڅي چاسو چا پوجي تاسو په دې قبیل پیل کې اختشي وي کنه هغه ته څه ویل غواړي؟ هغه ته دا ویل غواړم چې دا خو مثال یو حرام کمای ده کنه او بل الله رب العزت خپل بندیانو سره هر بنده سره او یو میاندو نه زیاته مینه کوي او ته هغه بنده د الله سره باغی کې د الله نه باغی کې د خپل کور نه باغی کې د دې مردارۍ په وجه نو دا د الله سره جګړه کوي. نو الله سره چې جګړه څوک کوي نو هغه په خپل مثال بچ خو نشي پاتې کېدی او زیات تر موږ داسې وکتل چې څوک دا په موږ خرڅوي ما په خپله دا کتلي چې چا نه ما اغوستي په والله چې د هغه خپل بچي په دې غم باندې الله اخته کړي دي. نو زه دا ویل غواړم هغوی ته چې د الله دپاره زما پښتون قام مه غر کوئ او مسلماني ده د الله نه ویره پکار ده الله له ورتله دي مثال آخرت له ورتله دي الله له به جواب ورکو نو دا مرداري دي ختمه کړي. او زه خو دا ویم چې احساس فاونډیشن ته هر پلار ته زما دا دغه پیغام دی که د هغه بچی په دې ګندګۍ کې اخته چې دلته راولي او دې کې موږ سره داسې ملګري هم شته چې مخکې یې علاجونه کړي خو بیا هم هغه ریکور شوي نه دي او دلته مثال 100% چې راشي هر یو مریض هغه ریکور کېږي. موږ داسې وکتل ینه زه د پېښور نه راغلی یم هلته څومره ډېر هاسپټل شته خو بیا هم موږ ته دومره دغه تعریف په د دې کېدو زما مشرانو ته چې یاره دا تاسو تنګي احساس فاونډیشن ته بوځئ دا به بالکل ریکور شي صحیح به شي. نو الحمدلله زه نن دلته راغلی یم او زما خو 3 میاشتې نه دي پوره شوي خو الحمدلله ما ته خپل ځان بالکل ریکور ښکاري. او جی تاسو ریکور شوي او جی او نو چې وخت مې پوره شي انشاءالله نور به هم دغه شم. صحیح. خوشحاله اوسئ. بالکل څنګه چې دوی خبره وکړه د یو مریض سره خبرې وکړې نو واقعي چې په د دې ټولو نمایندګي وکړه
کومې خبرې چې هغوی وکړې چې د دې ادارې نه هم بالکل مطمئن دي، د دې ارګنایزیشن نه هم بالکل دوی مطمئن دي، د علاج نه هم بالکل مطمئن دي او نور هم هغه خلکو ته هم دغه پیغام ورکړه کوم ناسوب باندې چې دغه ځوانان دوی اخته کړي، کوم د مشران دوی اخته کړي دي چې نن هم مونږ اخته کړي وو دلته کې خو دوی علاج کېږي، خو تاسو چې کوم خاندان دی هغه هم په دې کې اخته دی. او زه یقینا دا خبره هم کوم چې دا څومره مشران کشران دلته کې موجود دي یا په نور ځینو کې موجود دي، نو د دعا تمه دې نه کوي او بد دعا به ورته هر ټیم د دغه خلکو د دغه مظلومانو د سایډ نه ملاویږي، ځکه چې دوی خو زه پوه نه شو تاسو د خپل پیسې د خپل دولت د خپل مفاد دپاره دغه یو قبیح پیل چې دی تاسو دغه کړی دی. نو ډېره بده خبره ده، پکار دا ده چې هر سړی په دې باندې لږ سوچ فکر وکړي چې د پیسه مال دولت د دې نه هیڅ نه جوړېږي. پکار دا چې داسې خلکو سره هیلپ وکړي، داسې ارګنایزیشن سره بالکل تاسو هیلپ وکړي او د داسې ښځې تاسو بالکل خپل دوره هم کولی شئ. دا خبره به زه د دلته د سلیمان شاه د دې ایم ډي د دې نه علاوه دا خبره وکړم، د دې نه به زه دا بالکل علاوه خبره وکړم که تاسو د دې احساس فاونډیشن باره کې د دې منشیاتو هسپتال باره کې هسې دوره وکړئ که ستاسو مریضان وي بالکل مریضان لا مه راولئ، تاسو دوره وکړئ چې آیا دلته کې علاج ټیک دی، دلته سہولیات ټیک دی. که تاسو مطمئن شوئ واقعي دلته کې بیا خپل مریضان راولئ، که مطمئن نه شوئ بالکل تاسو مه راولئ، بلکې که نور پکې ستاسو څوک وي هغوی ته هم ووایئ تاسو د علاج ټیک نه دی. نو پکار دا چې نومبیدا وکړئ دا هسپتال په تنګي تحصیل سره بالکل خوا په خوا، نادره آفس سره بالکل خوا په خوا، تحصیل سیکرټریټ سره بالکل خوا په خوا دی. کله هم راتلی شئ، دوره کولی شئ، مونږ هم دوره وکړه، تاسو هم راتلی شئ، دلته مریضان هم چیک کولی شئ، نور خبرې ورسره هم کولی شئ. انشاءالله بیا به راځو، تر هغې اجازت راکړئ. سره د خپل کیمرمین عدنان، د لوی الله په امان.